ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغن لوی عاقل او دانا په عرب دنیا کې بل نو او داغن لوی مالدارم په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بل څوک نو مالدار او سرمایدارم انتہائی درجه او عاقلم دے اس دے عقل تا گور د سحر ټیم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مخه ولا راک ستړي مشي خورمشي وشو صدیق اکبر ته وی چې خبره عورت ته خود ما آشنای بیگا ماتا په غار حرا کې الله نبوت راک او منصب د پیغمبرای راک او ما ته دا ویل شو چې دی قوم ته د توحید دعوت ورکا صدیق اکبر ورته فرمایل چې زسوکم ورته وی چې تداو کا چې توای چې لا اله الا الله محمد رسول صدیق اکبر امه وخت کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول سردار کونین تی تپوسو کو چالکتا ہو سچیڑ چاڑو نک دلیل صدے ہو معجزہ صداو فلسفہ پکے صداو کنا جی صدیق اکبر ورتوی اس دی عقل تا گورا او د صدیق اکبر عقل د پیر پگاڑو پشان ہونا ہو کنا دی بدبخ ملک پیر پگاڑاؤں پیر کڑے دے لکون مریدانی دی نن داغ بیان دے وہ شریعت بل کچا پیش کو زب مخالفت کو تب مخالفت زکا کے چی پیران دا چرتا غواړي چې په ملک کې د شری نظام راشي ځکه چې په اسلام کې خو پیری میری شته نه کنه په اسلام کې دا چرته دي چې ته په کوټړای کې ناشته او مریدان دې د لرازي او سیب لاس کې د شکرانه درکې او دوا دی ولا کې او ملا دی ولا ټپه او ته تیزه شریعت چراشي اول بدوی د غوګونو نرانی سے او بار به روبا سے چرازر اور دا د کشمیر غزا دا او دا د کابل غزا دا او دا د عراق غزا دا غزاله بزی پیران میران خو دا دکاندارای په کې خرابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی پیر سو کو وہ پیدا بشی کوټانه کې ناستو تاسو خیال راکړئ دا ابو بکر صدیق نه لوی پیر څوک وو داغه نه لوی مقام د چاو هغه ابو بکر چې اورده د غرمې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغه او ابو بکر صدیق ورته وی چې لبیک و سعدیک یا رسول الله ډیر به وخت رااله ویل به وخت ذکر عالم چې ستا یو ادا خدای ته خوښ شوی و او سی جبريل راولې غلو چې په دې ټکی لاړ شو ابو بکر ته زما سلام و نو دا ابو بکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي داغه نه لوی چرته څوک یا به پیدا شي اوس د دې عقل ته ګوره پیغمبر ورته وی چې تا ولی زما په دې نبوت منلو کې سچېړو نکړو هغه ورته چې دې چېړ مې زکاو نکړو چې تا ما سره ورکوټه لوي شوه
یو کلی کې مکه معظمه ډیر وړو کې غونډه خار دی نو په یو خار کې سره لوی شوی نو تا په دې سلويخ کاله کې د بچپن نواله ترننه پورې په اسی خبره کیم چرته دروغ نه دی ویلي نو دا اوس خو د دین خبره و دی کې بڅنګ دروغ وای دی عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره دی ټوله زندگی تیرا ده نو په اسی خبرو کې دی چره دروغ نه دی ویلي نو ته په باب د دین کې څنګه دروغ وای سردار کونین ورته فرمایل چې انت صدیق ابو بکر تا د نن لقب چې د صدیق شو صدیق دا معنا چې د پیغمبر پړومبای وینا باندې تا ایمان راو او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړي عزیزانو دای د ژوند عالم مال حال ټول قربان کړ سلویخ زره روپے ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرې دی مدینه ته لاړ شي مدینه ته چې لاړ پاغه سلویخ زره روپے هم د بیت المال د پارز مکه واغستا چې د دې زمکه کسه حاصلات راتله نو هغه په عامه المسلمین باندې خرج کی ذات لنا د بیت المال په نوم واغست نو دسه شو چې اغوست جامع هم نوي یو ورځ د ببر شړې لنګ والے لنګ والے دې نو استن او تار نشتا چاغه سوري پاغه لنګ کې په وګڼ نو د کیکر ازغي کا تاسو لیدلی غړي رګدو نو پاغه لنګ کې چې کوم سوري نو هغه د کیکر ازغه پکې داسي پیله او پاغه هغه سوري ټپ کړ پدې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راغی چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته نو جبرائیل هم هغه سي د ببر شړې لنګ والے چې لنګ والے دي نو پیغمبر ته تاسو کو چې دا لنګ دي څنګه نن والے نو جبريل امین ورته وي چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو هم داسې لنګونه وای عزیزانو د عقل عالم ګورا او بیا د عمل عالم ګورا بیا د ابو بکر چې څو وخت کې امیر شو د بخار نبار یو بډای خزا اوسېدا خزا بډای اوسېدا نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بډای لبه ا کوټا جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو چینه ته بلاړو به ولا راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کې خو د به تلاړ عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم خپل ټیم نه لګ مخ کې لاړم وختي لاړم
چې وختي لاړم چې ګورم مانا سیوا یو بل سړی لګیا دی هغه بوډای لا کوټه جارو کوي. نو زه ودرېدم چې دا څوک دی چې منګوټه راواغستو او بو پس روان شو نو چې په مخ راغی چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابو بکر صدیق. حضرت عمر وای چې د تهجد د ټیم نه بم مخ کې ما نه مخ کې ابو بکر صدیق تلو دی بډای ته کوټه جارو کول. عزیزانو عقل